اسلام پوي ختم نبوت چې وي د مؤمن ایمان په محفوظ وي ختم نبوت چې وي د انسان وقعت په محفوظ وي ختم نبوت چې وي د الله رحمت محفوظ دی ختم نبوت چې وي د الله طرف نه د الله فضل جاری دی لہذا د الله د فضل د جاری کېدو لپاره رحمت د جاری کېدو لپاره او د انسان د وقعت د جاری کېدو لپاره او د قرآن مجید د برکاتو د قائمېدو لپاره او د اسلام دین د ترویج د اشاعت لپاره د ختم نبوت عقیده انتهایی لازمي اهمیت والا او ضروري او فرض او واجب او عین په دې وخت سره د هر انسان لپاره انتهایی لوی ضرورت دی وجه سره مونږه او تاسو په چری په خپل ځان باندې سوچو موږ د خپل خاندان نه ویمارو موږ د خپل نکاح نومونه نه ویمارو موږ د خپل قبیلې نه ویارو موږ د خپل طبیعي او قوم او قومیت نه ویارو په دې موږ الله رب العزت نه نیسي خو که چېرې موږ ته د نبي علیه السلام ذات عالي نه وي معلوم الایات بالله د نبي علیه السلام شان عالي راته نه معلوم د نبي علیه السلام لوی رفیع ژوند راته نه معلوم د نبي علیه السلام په کائناتو کې حیثیت راته نه معلوم د نبي علیه السلام د لوی هستی مقصد راته نه معلوم د دې ټولو کائناتو باعث تخلیق کائنات والا نظریه راته نه معلومه لہذا موږ به د دې په نه پېژندو سره انسان ته انتهایي هلاکت ملاوي که یو انسان د خپل نیکه نوم نشي ویلی که خپل نوم ترېنه هېر شي خیر دی که د پلار نوم ترېنه هېر شي خیر دی خو که د نبي علیه السلام د ذات نه نه وي خبر چې نبي علیه السلام څوک و دی په دې دنیا کې مسلمان نشي پاتې کېدی به په دې دنیا کې چوکلټ کافر وي چې مړ شي نو به دی کافر وي وجه څه ده د نبي علیه السلام ذات عالي پېژندل موږ ته د خپل ځان نه د خپل پلار نه د خپل مور نه د خپل خاندان نه سوا ضروري او لازمي دي که چېرې موږ ته د خپل پلار پته نه وه د فکر پته نه وه د ورتیکه پته نه وه لا هېڅ خبره نه ده که چېرې زموږ نسل انساني نه وو هېڅ خبره نه موږ به نو پیدا شوي خو که چېرې موږ پیدا شو نبي علیه السلام څخه مو نه پېژندل نو هغه سړی دې دنیا کې مسلمان نشي پاتې کېدی لهذا یو انسان د خپل ځان د خپل ذات د خپل خاندان نه سوا د نبي علیه السلام د ذات د نبي علیه السلام د خاندان د نبي علیه السلام د لوی شان پېژندل انتهایي ضروري او لازمي دا ختم نبوت دې لري ویل نه ختم نبوت هغه عقیده ده په کومه عقیده باندې چې تسلسل راغلی په کومه عقیده باندې چې په یو وخت کې دوره قسمه خاموشي نه ده اختیار شوې لا تحریک نه لا پارټي نه لا جماعت نه لا ټول مسلمانان د صحابو په لاره باندې روان نه جماعتونه او نه پارټۍ نه نور څه د ختم نبوت وجه سره د ختم نبوت تعلق د چا سره د نبي علیه السلام د ذات سره او دنیا ته الله وجود د نبي علیه السلام ته مخور کړی د دې وجې په صحابو کې د نبي علیه السلام د وفات نه وروسته یو لوی غزوه لوی جهاد د هغوی په وخت کې شوی دی هغه جهاد په څه باندې شوی دی داسې یو کافر سره نه دی شوی چې ګنې لکه د بدر د کافرانو لکه د احد د کافرانو لکه د تبوک د کافرانو یا لکه اهل کتابو سره چې کوم جنګونه شوي دي د هغې په شان حیثیت لري وجه دا وه هغه ښکاره کافر و او کافر ته کافر ویل داسې ناشنا خبره نه ده هغه خپل ځان ته کافر وایي زه ورته ورته کافر وم ناشنا خبره دا وه چې د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک په حیات طیبه کې یوه لویې فتنې سر راوچت کړو یو نوم چې و نو اسود عنسي و او یو نوم چې و مسیلمة الکذاب و اسود عنسي د مسیلمة الکذاب نه وروستو نو بلکې مخکې د اسود عنسي دعوه وکړه چې زه نبي یم د الله رب العزت نبي علیه السلام وفرمایل چې دغه سړی دی به وجل غواړي دی به مردارول غواړي محبوب په دې باندې هېڅ قسمه سمجوته نه ده کړې محبوب دې د څه قسمه مصلحت نه کار نه دی اخیستی محبوب رسول الله مبارک دې خاموشه نه دی پاتې شوی خو چې کله صحابو ته پته ولګېده حضرت فیروز دهلوي رضي الله تعالی عنه هغه راپاڅېدو ورسره کسان دي ولاړو او اسود عنسي قتل کړو اسود عنسي مردار کړو اسود عنسي د دې صفحه هستی نه مټاو کړو د اسود عنسي رنګ یې روغ کړو د نبي علیه السلام د مبارک ځای د ختم نبوت ته یو ټاکو انجام ته یې ورسولو نو معلومه شوه چې نبي علیه السلام ته د حضرت فیروز دهلوي اطلاع نه راغلی لا صحابو اطلاع نه ده ورکړې چې پورته د عرش نه الله رب العزت د نبي علیه السلام ته حضرت
ورد فتشل اتوار په سحر باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله رب العزت پیغام راوړی چې ته وفات کېږې به او چې ته ما سره راځې چې د دنیا نه خبره نه شي ته به راځې خو ما سره به دومره خوشحاله راځې چې اول به ستا د تاج د ختم نبوت دا کور دارونه هله به ستا خپل ملاقات محبوب خوشحاله شو فاضل مې روز خوشحالۍ علامه صحابه محبوب ته څنګه حساب دی چا ورته وایي دا نه ده راغلي محبوب وفات شو دا بند شو د هغې نه وروسته د صحابو ډله راغله هغه یې ووایي په پلانکي وخت کې په پلانکي ساعت باندې په پلانکی ورځ باندې په پلانکي ټایم باندې فیروز دهلوي په خپلو لاسو باندې اسود عنسي چې دی نو هغه قتل کړل صحابو ته پته ولګېده چې الله رب العزت نبي علیه السلام ته بغیر د دنیاوي څه اطلاع نه مخکې د وحي په ذریعه باندې وایي چې ستا دشمن مې قتل کړل دومره لوی تحریک دی د دې دومره لوی حیثیت دی نشته د دې یو قوم سره تعلق نشته د دې یوې جماعت سره تعلق نشته د دې یوې پارټۍ سره تعلق نشته د دې یو خاصې طبقې سره تعلق چې عالم به کوي امین یې څنګه کوي یو مولا به کوي طالب به کوي یو صحابي سړی به څنګه کوي یو طالب علم به کوي په مدرسه کې پاتې کېږي دا د هغې کار دی یو سټوډنټ ته څه مناسب دي چې دې خبرو کېدو ته ووایي نه 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 یو مولوي کاکام دې ته خبر بالکل غلطه ده دا د ټولو مسلمانانو بالکل په شریکه باندې کار دی چې څنګه الله رب العزت رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم الله رب العزت کافة للناس د ټولې دنیا لپاره رالېږلی دی دغه شانې تاج د ختم نبوت د تحفظ لپاره د ټولو مسلمانانو په سر باندې ذمه داري زما د قسم په خدای ټول یو شان اهمیت یې څومره دی اهمیت یې دومره دی چې نبي علیه الصلاة والسلام وفات کېږي خو د هغې نه مخکې وصیت کوي چې ګورې تاسو د مسلمانو غم وکړئ او د هغه د ټولو کوشش وکړئ د دواړو جهادو سردار چې زما دشمن به الله رب العزت نه پاتې کوي وإنا أعطيناك الكوثر په دې سره الله رب العزت خپل محبوب ته دا بشارت راوړو فصل لربک وانحر بس ستا وخت پوره کېږي ته لمونځ کوه د خپل رب دپاره او قرباني ورکوه ان شانئک هو الابتر دشمن به دې همیشه دپاره نیست او نابود وي دې نسله به وي لنډې کوچې به وي د هغه نسل به نه وي د ابوجهل په خاندان باندې څوک فخر نه شي کولی د ابولهب په خاندان څوک فخر نه شي کولی د اسود عنسي په خاندان څوک نه شي ویلی چې زه د اسود عنسي په خاندان کې یم د مسیلمة الکذاب نوم څوک په فخر نه شي اخیستی انشاءالله لرې نه ده دا خبره چې د کامیاني په نوم باندې هم خلکو ته ځان تقویت کړي دغه پیروکارو ته دې الله تعالی هدایت نصیب کړي وعزت دې الله تعالی دې زموږ د ځمکې نه روږ کړي چې بیا څنګه د مسیلمة الکذاب نسل نشته زما د الله د ذات نه امید دی انشاءالله د کامیاني نسل به هم درته کوي ختم شو محبوب وولد چې راپاڅېد خوشحاله صحابه یا رسول الله تاسو ډېر بشاشت تاسو ډېر خوشحاله یئ چهره مبارک چهره یې انوار کې تاسو ډېر بشاشت او خوشحالي ده محبوب فرمایي محبوب خوب کې مې ولیدل چې ما د سرو زرو باندې اچوي په خوب کې مې ولیدل په خوب کې دې تعبیر دا کېدی چې د بیخي په شان نه دی چې سرو له سرو بنګې ګډې نه دي په کار یا سره زر استعمالول نو په خوب کې داسې محبوب فرمایي ما په خوب کې وویل چې وایي زما خو د سرو زرو بنګې دا خو ښه نه دي ما ته خوب کې الله رب العزت په زړه کې واچوله چې دا بنګړي بنګړي نه دي ښکاري د سرو زرو بنګړي په خوب کې خو ورکړه چې ما خوب کې ورکړه هغوی لکه د بادو او د باڼې په شان والوتل صحابو ته پوښتنه کوي یا رسول الله تعبیر به څه سره ورکړې محبوب وفرمایل دوه کسان به زما په ژوند کې دا بل نبوت کوي الله رب العزت مې داسې درکوي لکه زما په خوب کې چې زما د خوبګي په وجه باندې هغه بنګړي ځان له یو شیخ کارېده خلک ورپسې وو اسود عنسي ځان له ښکاري حیثیت یې داسې وي لکه پوکې چې بنده معلوم وي له یا بڼې له ورکړې او په هوا والوته محبوب خوشحاله چې دوی دواړه الله خلک محبوب فرمایي زما امت کې به 30 دجالون پیدا کېږي خو ګورې دجالون به وي کذابون به وي ټول به دا وایي چې مونږ راغلو نبي علیه السلام فرمایي لا نبي بعد زما وروسته نبي بل نشته 30 دجالون د 30 یا دا مطلب دی چې نبي علیه السلام فرمایي دوی به پیدا کېږي خو هغې لپاره اویا د قدرت په عربی کې د 30 نه مراد دا دی چې غټ غټ هغه چې فتنه به دې جوړېږي هغې به 30 کسان 30 کسان به پیدا کېږي او هغوی به دا دجالون الله
دا یې ویل چې کافر ولې کافر 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 او دا جرونو په پښتو کې درته وایم علما ناست دي بله خبره ده دا جر ویلی چې دوکې ورکړو چې تاسو یو شی په ښکاره یو شان وینئ دې بل شان وینم او تاسو یو شان وینئ بل شان وینئ هغې حقیقت بل شان دا یو دوکه ده دا یو دوکه ده وینه داسې حقیقت او هغې باندې دا لیکلي زموږ علما د هغې مثال ورکوي شرابو باندې شراب لیکلي دي هغې د خلق د رنګ نه موثق دي د بوتل نه خو د شرابو دپاسه چا سرکه لیکلې ده یا یې پلانکې شربت لیکلی یو سړی دینداره بنده دی او هغه راشي او هغه هغه شربت واخلي چې یاره ماله دا شربت راکړه خو ډېر ښکلی شربت ښکاري هغه یې ورله ورکړي چې دی څنګه غواړي پوهېږي وایي د دې نه خو بل شان دي چېرته څوک پرې پېښ شي وایي د خدای بنده دا خو ما یو ځای کې لیدلي دا خو شراب دی نو دی وایي ماله خو د سرکې بدل راکړي ماله خو د یو شربت په زړه باندې راکړي دا څه څه کوي دغه سړي ورسره دوکه وکړه چې شراب یې د سرکې یا د شربت په نرخ باندې خرڅ کړل او بوتل یې ورله د شرابو ورکړل دلته شان دجل به کوي محبوب وفرمایي دجالو دی به دجل کوي فریب به کوي نو تاسو ووایئ چې یو سړی ډېر ښایسته ښکلې چهره یې وي ښکلې پټکې یې والي خو څوک تا ته دا ووایي چې خیال کوه هلکه ته پرې د ښه سړیتوب ګمان کوې د انسان مسلمان نه دی چې بنده خبر شي بیا به د خوا له ورشي خو چې خبر شي بیا به د خوا له دلته شان دی ښایسته ښکلې پټکې والي ګیري به یې وي نوجوانانو سټوډنټانو واورئ په موبایل باندې به وګورئ ما ته چا ووایي وایي ته نه ګورې موبایل ډېر وخت وشه د دې کار نیمه شمال کې بیا خبره وکړه بیان وایي هغه باقاعده بیعت ورکوي هغه طریقه کوي کوم چې زموږ د اکابر په بیعت کې کوي هلته طریقه کوي بیا ما هغه ته وایي ما ته لږ غوندې هغه واوره هغه راته هغه وشو نو بیعت ورکوي ما وایي الحمدلله الحمدلله شکر د حق او د باطل فرق خلک ناست دي هغوی څادرې ورته پټکې خواره کړي دي هغوی بیعت کوي نو دله د بیعت هغه خطبه نه ورځي نو ځان ته یې کاغذ نیسلی دی ول د کاغذ نه هغه ووایي بیا یې هغه ته ووایي پیدا خو دی ورته بیا هغه یې بیعت ورکوي وایي تاسو خو صلی الله وایئ بیا ورله نورې دوکې ورکوي هغه خلک ډول په دې کې چې دا خو یو ډېر لوی پیر صاحب دی په ده باندې خو زمونږ سیاسي لیډران هغه ورسره غریبانان دوکه شي خو الله دې جزای خیر او اجر عظیم او د هغې په سبب دی الله د هغې په قبرونو باندې ټولها رحمتونه نازل فرمایي لکه حضرت مولانا مفکر اسلام مفتي محمود رحمت الله علیه او محمود صداروي صاحب رحمت الله علیه نور اکابر چې تاسو وخت وخت د هغې نومونه اورئ مفتي محمود رحمت الله علیه ته پټو صاحب ووایي چې دا خو ډېر ښکلی سړی دی دا ښکاري نوم تاسو وګورئ ورته داسې کوئ چې دغسې تاسو شوي ورته یې ووایي پټو صاحب دا د ګوړې په منځ کې د زهر مثال دی ګوړه ډېره خوږه ښکاري ښکلې ښکاري منځ کې زهر دي خو که چاته پته نه وي ګوړې نه به چا ووایي مړ به شي که چاته یې ووایي چې ګوړه ده پکې زهر دي نو هغه به دومره ایره سمستی چې هغه به بیا هم هغه ګوړه چای ته واچوي وجه څه دې ګوړه باندې د څه په منځ کې چې کوم زهر دي د هغې نه یادوي د دې سړي دا شکل داسې دی لکه د ګوړې چې څنګه ښکلی شکل یې او بدن ته خوږوالی محسوسېږي دوم شکل زموږ د مشرانو او د علماو په شان وکړی خو دننه پکې د قادیانیت او د احمدیت او د دغه زهریله جراثیم پراته دي چې د هغې په وجه باندې دلته مخامخ کېدل د انسان لپاره د هلاکت سبب ګرځي د دې له وجې مفتي محمود رحمت الله علیه ورته بیا حقایق ظاهر په هر معلومه د ختم نبوت تعلق درې نمبر خبره او اخري خبره هغه څه سره تاسو ته دلایل ووایي لکه څنګه نجیب الاسلام صاحب ووایي د علماو به فرمایي تاسو نوجوانانو سټوډنټان اوس موبایل به ګورئ تاسو به وایئ چې یاره موږ به ځان پوه خو بیا هم باوجود د دې نه یو انسان به وایي خدای پاکه دا به څنګه چلي دا به زه څنګه پېژنم چې دا سړی په حقه نه دی په ناحقه دی او یا دا چې د دې قادیاني د قادیانیت او د دې دومره تغریت او د دې دومره الحاد او د دې دومره نفوست وجه ورته څه وښایي نو د هغې وجه به درته دلایلو سره علما ښیي دې ته پښتو کې دا راته ووایي الله رب العزت ټولو انبیاو چې رالیږلي دي په هغې کې اخرنی پیغمبر څوک رالیږلی دی وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العزت په نبي علیه السلام باندې یوازې نبوت نه دی تم کړی یاد ساتئ
الله رب العزت په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دین متام کو نعمت به متام کو محبت به متام کو اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا الله فرمائے ان مراد ما پتا سو باندې پورا خپل دین تام میں درمن خپل نعمت اور رضیت در اسلام اليوم اكملت لكم دينكم بصدر اشاره ہے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین رسول نبی علیہ السلام نے اکمل نشتا واتممت عليكم نعمتي ما پتا سو باندې خپل نعمت تام ټول نعمت دې درمن تام کو یاد وساتئ نبی نعمت اور رحمت دی او کنه الله فرمایي چې ما خپل نعمت تام کو دا او تاسو ویل چې دا نعمت ترسته بل د نبوت په شکل کې نعمت راځي رحمت راځي چې د نبی عليه الصلاه والسلام نرسته د نبی عليه الصلاه والسلام د تام رحمت نه بل رسته بعد رحمت راځي معلومه شو رحمتونه براوريږي نعمتونه براوريږي دین په تام شوه د خلق بډيريږي مدرسې بډيريږي علما بډيريږي الله ویلو وجاتی کی دعوت و تبلیغ و سیواتی کی ہر سبکی کی خود نبوت دروازہ بند رہا اس الحمدللہ جدا دروازہ بند رہا فدتی مقصد سشو اليوم احمد لکم دینکم سوککم دائم جرس کہتا سولی دا دروازہ بند رہے اولی دا دروازہ چلے بند وحوی من ورطو دا اللہ نوی نعمت دارے چھ دروازہ نبوت تان شوا اللہ رب العزت مونگا پاہاں پیغمبر والی معین خدا پیغمبر کو امت کی راوستو کہ اللہ نے لشان ورکلو کائنات لشان وجود ورکلو تاسو وای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخیری پیغمبر شو مونږ اخیری امت وګرځیدو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر لوی شان ول پیغمبر نشته تاسو وای نو تاسو ورو خوش خدمت په امت شته دا نعمت مونږ باندې پوره شکنه تام شرع باندې دا نعمت ورضیت لكم الاسلام دینا کې درکوا د دې علماء تاسو په معنی دا د تاسو سره خوشاله په اسلام باندې چې الله موږ په اسلام خوشاله دي د الله د وحدانیت عقیده د نبی علیہ السلام د رسالت عقیده او د دین اسلام د حقانیت عقیده دی باندې موږ الله خوشاله دي چې الله موږ خوشاله شي د محبت علامه ده الله فرمایي والذین آمنوا اشد حبا لله مؤمنان ما سره دي چې زموږ د سره دي غي باندې دي چې ما ورته وی یوې ما غي وي یوې ما ورته وی نبی علیہ السلام ما کې پیغمبر دې نبی علیہ السلام موږ او موږ په اړه نعمت او استاد پیغمبر دې چې ما وی دین اسلام اخیری دین دې دی دین اسلام اخیری دین دې زه دایته خوشاله دې زمانه خوشاله دې سره مې کوم دی واسطه سبحان الله د خلق نبوت تعلق د ټول نسیوا محبت سره چې د نبی علیہ السلام په شان اکمل نه پیدا شوی اکمل نه پیدا شوی احسن نه پیدا شوی او په نبوت کې د نبی علیہ السلام تامه درجه ده چې مخکې دومره ښکلی پیدا شوی دی نو چې وروسته به دومره ښکلی پیدا کېږي نه په نبی علیہ السلام په زمانه کې هغه دومره ښکلی پیدا شوی دی واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء سترګو له هغه شان دي نه دی مېندو له هغه شان لېږولې نه دی نه به سترګې هغه شان وویني نه به مېندې هغه شان وکېږي نه به د محبوب په شان بل محبوب پیدا سلام ورستو بل نه حسین شته نه جمیل شته نه د هغې مرتبې ته څوک رسېدی شي نو کومه مینه چې موږ نبي علیه السلام سره کوو هغه مینه به موږ بل چا له ورکړو چې نه ورکړو معلومه شوه دا خو قادیانۍ دی شاه دولله شاه بخاري رحمت الله علیه فرمایلی دی خو د ژوند دی یو لوی لوښی دی د خرابوالي یو ګڼ لوښی دی او د ده په شان انسان بېکاره خو پیدا شوی نه دی خو معلومه شوه که دی ني او که د اکمل نه اکمل سړی څوک ووایي چې دا ډېر کامل دی دا ډېره ښه رسمي ده د ډېر ښکلی خط دی دا ډېر ښه شاعر دی دا ډېر ښه ادیب دی دا ډېر ښه مقرر دی دا ډېر ښه مصنف دی نو تاسو ووایئ موږ هغه د نبي علیه السلام نه وروسته د هغه سره به هغه مینه وکړو د قادیاني خوړو څه حیثیت نشته موږ په دنیا کې داسې څوک پیدا کېدی نه شي چې موږ د نبي علیه السلام په شان مینه هغه سره وکړو او زه به په دې شعر باندې ختم کړم ماښام شو زه دا شعر اکثر د پښتو یو کیسه کوم هغه ډېره ښایسته ده د محبوب سره ښایي زما په سترګو کې دې ګل شي که ما دا ستا په مینه بل ته وکاتله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین